أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. د دې رکوع درېمه خبره په دې آیات کې الله تبارک وتعالى بیان کړې ده او دا عتب دې د استعینوا بالصبر په مضمون باندې پای کې امر او په صبر سره چې صبر کوئ. نو په دې آیات کې ذکر دی د موازی او د صبر چې هغه 15 مصیبتونه دي. نو الله په هغه باندې صبر کوئ. الله ولا نبلونکم او خامخا مونږ به امتحان کو پتا سو باندې بشیئن پیوشی سرا من الخوف د یرینا ولنبلونکم او خامخا امتحان بکو منگا پتا سو باندې بشیئن پچسی سرا من الخوف د یرینا والجوع او دلوگنا ونقص من الاموال او پکموالی د مالونو والانفس او پکموالی د نفسونو سرا والثمرات او پکموالی د میوو سرا وبشر الصابرین زیر ورکا صبرناکو تا صبر کونکو تا. الله تبارک وتعالی وی خامخا تاسو باندې ومن ازمایش کو پتا سو باندې به امتحان کو چې څومره مصیبتونه دی پای کې یره دا چې په یری باندې وتا سو ازمایو د دشمن و غیره نه یره او دغه شان والجوع لوګه قحط سالی دغه شان دغه پر رزق کې تنګي پر رزق حاصلولو کې سختی او لوګه تر دې پورې چې رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې ډیر لوګه راغلی و لکه خېټو باندې ګټي تړلې وي د پاره د دې چې د ملا توازن راشي په کموالي د مالونو سره آمدنی کمیدل د سارو هلاکیدل رکیدل د مالونو والانفس او کموالی د نفسونو یعنی ملګری دوستان مړه کېدل قتل کېدل شهیدان کېدل یا د بعضی ملګرو مرتد کېدل والثمرات غلی او مدنی د زمکی قحطون راتلل سیلابونو په ذریعه سره ختمېدل د غلی په ذریعه سره ختمېدل دا ټول داسې دي چې دا مصیبتونه دي خو الله رب العالمین فرمایي چې چا په دې باندې صبر وکړه نو وبشر الصابرین زیر ورکا صبرناکو تا صبر کوونکو تا. الذين اغكسان اذا اصابتهم مصیبت کله چې ورسیږي غیتا مصیبت. دا وسلورمه خبره د دې رکوع ده او دا تعریف او علامت دی د صابرینو د صبرناکو نخا هغه بدای چې کله ورته مصیبت ورسیږي نو هغه دا عقیده ساتي چې انا لله و انا الیه راجعون چې یقینا موږ د الله تعالی یو او موږ به د الله رب العالمین ته واپس کیږو. دا ډیره بهترینه کلمه ده بهترین عقیدم ده دا یوازې چې ردی د الفاظ انسان وای په وخت د مصیبت کې بلکې دا عقیده به د انسان ساتي چې زه د الله يم او الله رب العالمین ته واپس زما. نو کدا دوست دا ملګری دا رشتہ دار دا وفات شو نو دا د الله تبارک وتعالى فیصله ده او ټول دغه طرف روان یو نو دا به د عقیده ساتي د انا لله و انا الیه راجعون الفاظ هم ویل دی په معنی او مطلب باندې ځان پوی کول او دغه شان د دې د عقیده ساتل چې دا عقیده هر مسلمان خپل جوړه کی. دیو جن حدیث کې راځي د مشکات حدیث ته 1618 نمبر حدیث د ام سلمہ رضی الله تعالی عنها پر روایت سره ده فرمایي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل دي ما من مسلم تصيبه مصیبه فيقول ما امره الله به. وای کم یو مسلمان ته چې یو مصیبت ورسیږي او د هغه سوی کم چې د الله د هغه حکم کړی دی د مصیبت په وخت کې دی وای انا لله و انا الیه راجعون
او بیا پس دا کلمات وای اللهم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منها. نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایلی چې دا کلمات چاویل الا اخلف الله له خیرا منها، الله تبارک وتعالى به دغه انسان لردینه بهترینه بدله ورکی. وای کله چې زما خاون ام سلمہ وای کله چې زما خاون ابو سلمہ وفات شو، فلما مات ابو سلمہ قالت نو دی وای ای المسلمین خیر من ابي سلمہ. وای دی ام سلمہ وی چې مسلمانانو کې با د دې ابو سلمہ نه غوړه څوکي دنه غوړه څوک نشي کېده. اول بیت هاجر الى رسول الله صلی الله علیه وسلم، ځکه دا اولنې کورو چې هجرت کړو نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته. ثم انی قلت خو بیام دا کلمات ما ویل، ځکه نبی علیہ الصلوۃ والسلام ویلو چې بهترینه بدله به الله ورکینو، ما انا لله و انا الیه راجعون، اللهم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منها. ما وایا و فاخلف الله لی رسول الله صلی الله علیه وسلم، مال الله تبارک وتعالى دا غنه غور راکو نبی علیہ الصلوۃ والسلام. د نبی علیہ الصلوۃ والسلام په نکاح کې راغله ام المؤمنین شو، د تمام مسلمانانو مور بی شو. نو دا الفاظ هر مسلمان د مصیبت په وخت کې وای انا لله و انا الیه راجعون، اللهم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منها. او د دې عقیده ساتل درې خبرې چې موږ د الله یو، الله تعالی ته واپس کیږو. نو الله وای د صابرینو نه خدا ده، د صبرناکو نه خدا ده چې غیبا دا عقیده په وخت د مصیبت کې ساتي. او مصیبت کو رکوړو کې د وکغټ دی معمولی غونته کې مصیبت ولې نه دی. وای کله چې بډی ومل شو نبی علیہ الصلوۃ والسلام باغ ټیم کې انا لله و انا الیه راجعون وایا. معمولی ستا په خپه کې غنه لاړه معمولی غونته تکلیف درته میراو شنو، هغه ټیم کې انا لله و انا الیه راجعون. دا الفاظ بهترین الفاظ دي په وخت د مصیبت کې دا ویل. نو الله وی الذین صبرناک هغه کسان دي اذا اصابتهم کله چې ورسیږي غیتا مصیبتون سمصیبت قالوا نوایدیو انا لله یقینا من د الله تعالی یو و انا الیه راجعون، او یقینا من بعد دغه الله تعالی طرف ته واپس کیږو. دا الله طرف ته من واپس کیدون کیو واپس تلون کیو. اولئک علیہم صلوات من ربهم، دا پنځمه خبره د دې رکوع او پدې کې الله تبارک وتعالى تفصیل دغه بشارت کې د صابرینو د پاره. الله وی اولئک دغه کسان علیہم صلوات، علیہم پدیو باندې دې صلوات مهربانیانی، صلوات مهربانی د الله. اولئک دغه کسان علیہم پدیو باندې صلوات مهربانی دی د الله تعالی، من ربهم د طرفا د رب د دیونا، ورحمت او رحمت د مهربانی دا. و اولئک هم المهتدون، او دغه کسان هم دیو دی هدایت مندون کی. یا صلوات معنا برکات دی. اولئک دغه کسان علیہم صلوات پدیو باندې برکات دی، من ربهم د طرفا د رب د دیونا، ورحمت او مهربانی دا. او دریم معنا چې اولئک دغه کسان علیہم صلوات پدیو باندې شاباسه دی، من ربهم د طرفا د رب د دیونا، ورحمت او مهربانی دا. و اولئک هم المهتدون، او دغه کسان هم دیو دلار مندون کی. ترجمه د آیاتونو دوباره واورئ. الله وی ولا نبلونکم، او خامخا امتحان بو کومنګ پتا سو باندې بشیئن پس سرا، من الخوف د یرینا، والجوع او دلوگینا، ونقص من الاموال او پکموالی د مالونو سرا، والانفس او پکموالی د نفسونو سرا، والثمرات او پکموالی د میوو سرا. وبشر الصابرین، او زیر ورکا صبر کونکو تا. الذین اغکسان اذا اصابتهم کلچ ورسیگی غیتا مصیبتن سمصیبت، قالوا نوائی اغوی انا لله یقینا من دا اللہ تعالی
وإنا إليه او یقینا من با دغه الله تعالی طرف ته راجعون واپس ورتلون کیو اولئک دغه کسان علیهم صلوات فدیو باندې مهربانی دی من ربهم د طرفا د رب د دیونا ورحمت او مهربانی دا رحمت دی دویمه معنا اولئک دغه کسان علیهم صلوات پدیو باندې برکات دی من ربهم د طرفا د رب د دیونا ورحمت او رحمت دی دریمه معنا اولئک دغه کسان علیهم صلوات پدیو باندې شاباسه دی من ربهم د طرفا د رب د دیونا ورحمت او رحمت دی واولئک هم المهتدون او دغه کسان هم دیو دی هدایت مندون کی پس سملار باندې روانی دن کی او سیدلار باندې تلون کی خلق هم دادی سبحان الله وبحمده سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك